د چارسدي په عبدالعلي خان سپورټس کمپلیکس کې د ځوانانو خلکانو په بیلابیلو لوبو کې ټرای شروع شوی او د چارسدي د ځوانانو ټیلنټ پکې معلومیږي چې کم پکې بهترین کارکردګي تر سره کوي نو هغه به وړاندې ځي خو ځوانان وایي چې په کلیوال کچ د دوی لپاره د لوب تنظیم بهتر نه دی او دوی په خپل سر دغه لوبې کوي او ټیلنټ رامخته کوي د ایم پی ای شکیل بشیر خان عمرزی په خلقه د تورنزو های سکول کې یو لوبغاړي سلیمان او د عمرزو اعزاز وایي چې دوی ته د لوبو لپاره میدانونه مناسب نه دي او باید چې حکومت ته ورته دغه د معیار مطابق سم کړي چې په ځای کچه پکې تکړه ځوانان قامي لوبو ته رامخکې شي. زمونږ بدقسمتي دا ده چې لکه دا سکول کې دا ګراوند جوړ شوی دی ښه زبردست ګراوند دی زمونږ پکې مخکې ریګولر کرکټ کوو خو موږ ته مسله دا ده چې په دې کې وکټ نشته دی موږ ډي سو صاحب ته ډېر زیات وویل بار مو ته وویل چې سر موږ ته په دې کې وکټ پکار دی یا د اکیډمي چې کوم دنو چې دار موږ ته روانې شي ځکه چې په دې کې وکټ شته او د کرکټ قابل نه دي همدا لکان یا ټرایل دلته شروع دي نو موږ په ګراس باندې وکټ ولګولې دا زموږ ډېره بدقسمتي ده چې په دومره غټ ګراوند کې د دې الکانو لپاره وکټ نشته دی نو پلیئرز به د کوم ځای نه راوچتېږي چې کله موږ ته فیسیلیټیز اویلیبل وي په دې علاقه کې په دې ګراوندونو کې نو اله به موږ کرکټ کوو اله به زموږ ینګ جنریشن نیکسټ مخکې موږ ته راځي ښه کلالیان به راځي نو زما ریکویسټ هم دا دی ډي سو صاحب ته مې دی زموږ چې کوم ډي جي سپورټ صاحب دی هغوی ته زموږ ریکویسټ دا دی چې مننه به دا وي چې دلته موږ ته د کرکټ دپاره چې کوم دا فیسیلیټیز دی هغه اویلیبل کړي چې موږ ته وکټ جوړه کړي زموږ د اکیډمي موږ ته روانه کړي نو دا به ډېره د خوشحالۍ خبرې زمونږ عمر دو هم ډېر زیاته پسماندره د کرکټ په ټول عمر په مخبرو کې کرکټ کړی دی هلته هم که تاسو زموږ دپاره قدم اوچت کړو نو ډېر د فخر خبره به وي خو د چارسدي د لوبو ډسټرک افسر تحسین الله وایي چې دوی اوس سټایل اخلي او ګوري به چې کم ځوانان په قامي کچ لوبېدی شي نو هغه به وړاندې کوي چونکې زه به دا ووایم چې دې ټیلنټ چې کوم دی نو زموږ په دې صوبه کې په ګراس روټ لیول باندې ډېر زیات دی د هغوی دا مطلب دا لکه دا کوششونه دي چې دا ټیلنټ چې کوم دی دا مخکې راشي او په دې سلسله کې چې کوم دی نو دا کم ګیمونه دي دا په هر د صوبې په هر ډسټرکټ کې چې کوم دی نو د هر حلقې ټرایل وشو بیا چې کوم دی نو دې نه فردر مخکې چې کوم ګیمونه دي نو هغه په لسو زونو کې دي چارسده زون کې چې کوم دی نو مومند دی باجوړ دی خیبر دی او چارسده ده د دې دا 13 حلقې دي د دې دغه چې کوم دی نو کمپټیشن دا په چارسده کې په عبدالعلي خان سپورټس کمپلیکس کې کیږي په چارسده کې لوبو ته هغه وخت پاملرنه ورکړې شوه کله چې د عوامي نشنل ګوند په دور کې د لوبو لپاره عبدالولي خان سپورټس کمپلیکس د لوبو میدان جوړ کړو او اوس د لوبو په اړه په خلکو کې زیات شوق را پیدا شوی دی د ذکر وړ ده چې دا ټرایل د ایم پی شکیل بشیر خان عمرزی په خلقه کې سر ته رسېدلی دی چې په دغه موقع باندې ضلعي ترجمان فضل امین پښتونیار پیر خارس تحسین الله سلیم درانی او نور ګڼ شمېر د عوامي نشنل پارټۍ مشران موجودو عالم خان شیرپو دلبار نیوز تورنزه د چارسدي